چې د رسول الله مبارک لور ده هغې به خپلې خادمې ته حکم کړی چې ته د جمعې فرض ګوره چې نور کله ډوبېدو ته نږدې شي نو ما ته وایه. هغه به راله رامنډه به یې کا چې بیبي نور لګیا دی په ډوبېدو دی. نو بیبي به دغې وخت کې دعا چې کوم نه شروع کړله، دعا به یې شروع کړه. او دغه رنګې ابو هریره ته عبدالله ابن سلام وی چې ما ته دا وخت معلوم دی. ابو هریره ورته وی چې ای عبدالله ابن سلام بخیلي مه کوه، ما ته هم وښیه چې دا کوم وخت دی. هغه وی دا د مازدیګر نه پس دغه وخت دی، ځکه حدیث کې راځي چې یو سړی د مازدیګر په مونځ کې وي او دی دا دعا کوي نو الله تعالی دعا قبلوي. نو ابو هریره په اعتراض وکړو چې د مازدیګر د مونځ نه پس خو بل مونځ شته نه، ته چې وایې د مازدیګر نه پس چې یو سړی په مونځ کې وي نو د مازدیګر د مونځ نه پس خو بل مونځ شته نه. د مازدیګر د مونځ نه پس خو منع راغلي ده چې نوافل به نه کوئ. هغه وی د خدای انصافداره په حدیث کې راځي چې یو سړی د مازدیګر د مونځ نه پس په جومات کې ناست دي او دی د ماښام د مونځ انتظار کوي، دی په حکم د صلات کې دی، ځکه دی منتظر د صلات دی. نو ابو هریره وی دا خبره خو دې ټیک ده، ځکه بل حدیث کې راځي که یو سړی جومات کې کېناستو په دې نیت چې دا بل مونځ چې را روان دی هغې پورې به جومات کې د ناست یم نو دی په حکم د صلات کې دی. یو سړی د ماسپښین مونځ کوي او جومات نه نوځي پرېږده چېره دا د مازدیګر مونځ هم کوم دی په حکم د صلات کې دی. د مازدیګر مونځ کو جومات کې ناست دی چېره پرېږده د ماښام مونځ هم کوم دی په حکم د صلات کې دی. منتظر د صلات په حکم د صلات کې وي. نو ابو هریره ورسره خبره ومنله. نو زیاته قوي خبره هم دغې طرف ته ده چې دا د مازدیګر نه رستو وخت او اصل مزدور ته مزدوري په آخره ورځ کې میلاویږي. یو سړی سهار نه تر مازدیګره پورې لګیا دی مزدوري کوي، نو د مازدیګر نه پس چې مزدوري وخت ختم شي نو مالک ورته هغه مزدوري ورکړي. نو د جمعې پر ورځ چې یو سړی په طاعاتو عباداتو تلاوتونو کې مشغوله وي نو دغه مازدیګر وخت کې دا دعا قبلېږي، خاص کر در غروب وخته پورې. دا ډېره مبارکه ورځ ده. په دغه ورځ د سوره کهف لوستل دا ډېر لوی اجر او ثواب لري. سوره کهف د 15مې سپارې آخرنۍ حصه کې ده او بیا 14مه سپاره کې هم څه حصه ده. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا اوږد سورت ته. په دغه ورځ چې یو سړی سوره کهف وایي نو د دجالي فتنو نه به الله تبارک وتعالی محفوظه ساتي. اکثر خلق په دغه ورځ دا سوره کهف وایي. نو د جمعې ورځ دا په ورځو کې مبارکه ورځ ده، لیکن خلق د دې اهتمام نه کوي، نه دکاندار اهتمام کوي، نه زمیندار اهتمام کوي. زمیندار وایي یاره پرېږده لا خطیب خو خطبه وایي او چې کله مونځ ته ودرېږي نو رامنډه به کړم. دکاندار هم په دې انتظار کې ناست دي چې پرېږده امام مونځ شروع کړي نو ورمنډه به کړم. دا ډېر بد کوي. پکار دا چې د جمعې اذان وشي او یو سړی دکان بند کړي، کاروبار بند کړي. ځکه علما لیکي چې د جمعې د اذان نه رستو کاروبار بیا حرامي. که یو دکاندار سودا خرڅوي او دی پیسې لي دا حرامي دي. آیا هغه کوم اذان دی؟ دا ځان ته بله خبره ده، لیکن علما لیکي چې غوره دا ده چې ډومبنی اذان وشي دکان خدمه دی بند که. ځکه الله تعالی حکم کوي یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو اذا نودی للصلاة، کله چې اذان وشي د جمعې د مونځ دپاره فسعوا الی ذکر الله، راځئ کوشش کوئ د الله ذکر اورئ. د الله ذکر به په خطبه کې یا یو امام به لګیا دی د قرآن مجید د یو آیت ترجمه او تفسیر کوي، یا به د یو رسول الله یو حدیث بیانوي نو راشئ د خدای ذکر واورئ. فسعوا
کوشش کوي الی ذکر الله وذروا البيع او خرید و فروخت پریږدئ. زر امر دی، زر درا درو وذرو پریږدئ، البيع خرید و فروخت، خرید و فروخت پریږدئ. ذالکم خیر لکم، دا خبره تاسو دپاره بهتره ده. بعضې دکاندار وایي نه یاره پرېږده، په دې سودا کې به ګټه نی. ته چې اذان اورې او په دکان کې ناست او دکان نه بندې، ستا دې ګټه کې به نفع نه وي. ها بعضې خلک دا کوي چې څه کسان یو جومات ته ولیږي چې هغې جومات کې وخته نه مونځ دی، بیا خیر دی. ښه نه ده، پکار ده چې کل دکان بند کړي، چې سم پوره په دې آیت باندې عمل وشي. لیکن بیا هم ښه ده، جوماتونو کې بعضې جوماتونو کې زر مونځ کېږي، بعضې رستو، لیکن بعضې خلک خو جومات ته راځي نه. د جمعې اذانونه د مختلفو جوماتونو نه اوري او دی په دکان کې ناست د جمعې مونځ نه کوي. روایاتو کې راځي که یو سړي 3 جمعې مسلسل مونځ ونه کړو، خو روغ موټ دی، تله خواب تللی شي، زمینداره کولی شي، ملازم ښه ملازمت کولی شي، لیکن عمدن 3 جمعې مسلسل د جمعې مسترا نغه نو پړه به مهر لګي د نفاق، د نفاق مهر به لګي چې دا سړی جوړې منافق دی. دته الله حکم کوي چې فسعوا الی ذکر الله، اذان د جمعې چې واوري راځه جومات ته راځه، پرېږده دکان، پرېږده زمینداري او ملازمت په ځای پرېږده. فسعوا الی ذکر الله، د الله ذکر ته راځه. ایو سړی به راغی نو افسر ورته دا ته څه کې، دا ته څه کې چې دې ته خو ډیوټي نه کوې، د خدای انصافداره ما ته د خدای حکم دی. لیکن افسر باندې بالما د افسري ملازم د فرض مونځ نه منع کوي چې ته یو ګوره په ډیوټۍ کې دا نه ده چې ته به مونځ ته دی وې لازمن به زه ځم مونځ ته. هغه افسر زه دیو، دا افسر ته وي چې ته بولو غایته ته ولې دی، تا ته چې وړوکی او دسمات ته راشي افسر ته وي ته ولې دی چې لوی او دسمات ته وي، دا زما تقاضا ده، نو دا د خدای تقاضا ده. الله وایي چې هر څه پرېږده او راشه د جمعې مونځ چې کوم ده نو ادا که. نو د جمعې مونځ ته که یو سړی 3 جمعې مسلسل را نغی، خپل کار ته مړنی دی، نو د ده پړه باندې مهر ولګي. او پړه چې یو ځل تور داغ ولګېدو بیا رو دا داغونه سیوا کېږي، نو بیا سړي ته ګناه نه ښکاري، بیا په ګناهړو پروا ني. حدیث کې راځي چې د منافق خو په ګناهړو څه پروا نشته. منافق ګناه داسې ګڼي لکه چې په پوزه مچ کېناستو وي شړلو، او د مؤمن نه چې ګناه وشي نو وخت پرې نه تېرېږي چې هسې نه په ما اسمان را پرېنوځي، هسې نه ځمکه ونښلېږي زه پکې غرق نه شم. مؤمن چې د الله نه یریږي او د هغه نه معمولي غوندې یو عبادت پاتې شي نو دی یریږي چې یاره ما نه خو غټه غلطي وشوه، هسې نه دا ځمکه ونښلېږي او زه پکې وردننه نه شم، چېرته ما باندې اسمان را پرېنوځي. مؤمن دومره یریږي او د منافق پروا ډوني، ګناه کوي او پروا ډوني. نو 3 جمعې چې یو سړی مسلسل د جمعې مونځ ته نه راځي، پړې د نفاق هغه مهر چې کوم دی نو ولګي. ابن عباس چې ډېر لوی صحابي دی او حبر الامت دی او د رسول الله د تر زوی دی، او رسول الله ورته دعا کړې ده چې خدای دې ځوان ته د قرآن او د حدیثو علم ورکړي. هغه ته یو سړی راغی، ویجي زما یو دوست دی هغه مړ دی او زما دوست 3 جمعې نه وي کړې، خو روغ موټو، خو د جمعې مونځ ته به نه راتلو. ابن عباس ورته هغه دوزخ کې دی. سوره د پس بیا راغله که د دې دوست هغې دوست سره ډېره مینه وه چې زما هغه ښه دوست لګیا دی د دوزخ په اور کې سوځي. ویجي ما تا نه یو ورځ تپوس کړی، زما یو دوست دی هغه نه 3 ویاو په دوزخ کې دی. د جمعې مونځونه ټول اهم دي، لیکن د جمعې مونځ دا ډېر لوی اهمیت لري او خلک د هغې بالکل خیال اړو نه ساتي. دا ډېر
مبارک مز ده د دې ورځې نوم په جاهلیت کې یوم العروبه و. د جاهلیت په زمانه کې به خلکو د جمعې ورځ ته یوم العروبه وي. اسلام راغی مسلمانانو باندې د ماسپښین د مز په ځای د جمعې مز لازم کړلو. د جمعې مز دا د منځونو سردار دی. یو سړی چې د جمعې مز وکړي د 10 ورځو ګناهونه ورته الله تبارک وتعالی چې کوم دنو معاف کړي. ځکه من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. د جمعې د مز دپاره بهتره دا ده چې د ټولو نه مخکې راشي. صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین د جمعې پر ورځ به چې نور به راوخته نور به لغوندې اوچت شو د مدینې منورې کوڅې به ډکې وي. داسې به معلومېده چې لکه د اختر ورځ ده او خلک لګیا ده د اختر مونځ ته راځي. د اختر مونځ هم مدینه منوره او مکه مکرمه کې ډېر وخت نه کېږي. هلته چې د سهار مونځ وکړي نو بیا د جومات مونځ زموږ وطنونو کې خو ډېر ناوخته کوي، لیکن مدینه منوره کې یا مکه مکرمه کې د اختر مونځ دا د نور د اوچتېدو نه پس کوي. نو هلته چې کوم کسان مدینه منوره کې تلي عمرې دپاره نو هغه د اختر د لویه د سحر د مونځ نه پس بهر ته نوځي چې نور لغونې اوچت شي. بس خطیب لګیا دی هغه مونځ شروع کړي. نو علما لیکي چې د رسول الله مبارک په زمانه کې او د صحابه او د تابعینو په زمانه کې به د جمعې پر ورځ سحر وختي د مدینې منورې کوڅې ډکې وي. تا به جوړ د اختر ورځ ده د مدینې خلک به مسجد نبوي ته راتلو او چاپیره د مدینې منورې نه بانډې دي د بانډو نه به هم دا خلک راتلو معلومېده جوړې د اختر ورځ ده. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې په دې امت کې دوه بدعت ډېر در شروع شول. امام غزالی ډېر لوی شخصیت دی. هغه وایي په دې امت کې دوه خبرې ډېرې زر هغه راغلي، یو ترک البکور الی الجمعه او بل کثرت الاکل. سحر وخت خلک د جمعې مونځ ته نه راځي او بل خوراک ډېر کوي. صحابه به ډېر لږ خوراک کولو، دې وجې نه هغه به بیماره کېدل نه. من قل طعامه صح بطنه. د چا طعام چې کمی د هغه ګېډه به د بیمارو نه چې کوم دنو پاکوي. کم خوردن و کم خفتن و کم گفتن. دې دریو خبرو کې ډېر کمال دی. خوب هم ډېر نه کوي، دا کمال نه دی، دا عقل خرابوي. چې کوم سړی ډېر خوب کوي د هغه په عقل کې فتوري، په هغه باندې نسیان او کسلان غلبه کړی وي او بل ډېرې خبرې هم نیخه. من کسره لغته کسره غلطه. څوک چې ډېرې خبرې کوي ځان یې د ملکن مشین جوړ کړی نو دی به ډېر خطا کېږي. کله به غیبت کوي، کله به دروغ کوي، کله به فحش وي او بل لږ خوراک. امام غزالی وایي چې دا ترک البکور الی الجمعه دا یو ډېر لوی بدعت په خلکو کې راغی. صحابه او تابعین او تبع تابعین به د جمعې مونځ دپاره ډېر وخت نه راتلل. په حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی جمعې ته اول راغی نو د دومره لوی ثواب وګټلو لکه چې اوښه یې واغېسته او بیا یې هغه حلاله کړه او بیا یې غوښې ټوټې ټوټې کړي او دا ټوله غوښه په غریبانانو باندې تقسیم کړه. دا ډېر لوی اجر دی چې یو سړی ثابته اوښه والي. اوښه هم نن سبا 50,000 60,000 باندې کېږي، بلکې دې نه هم ګرانې دي. او یو سړی دومره لوی مال خرچ کړي او بیا محنت وکړي، هغه حلاله کړي، بیا سرمن تې لرې کړي، بیا ډوکې بیل کړي، غوښه دا ډېر ګران کار دی او هغه بیا ټوله د الله په لاره کې تقسیم کړي. او یو سړی که دویمه درجه کې راغی نو دومره لوی ثواب وګڼلو چې لکه یو غوا یې حلاله کړه او هغه بیا پوټی پوټی کو هغه غوښه ټوله په غریبانانو تقسیم کړه. او که یو سړی درېیمه درجه کې راغی هغه دومره ثواب وګټلو لکه یو ګډی حلال کو او د خدای په لاره کې تقسیم کو. او که یو سړی څلورمه درجه کې راغی لکه یو چرګ چې خیرات کا
او چې پنځمه درجه کې راغی لکه یو اگئی خو په 3 روپۍ یا 4 روپۍ کېږي په څو کېږي نن سبا 8 روپۍ الله لکه 8 روپۍ د الله تبارک وتعالی په لاره کې ورکړي او چې کله امام خطبه شروع کی نو طویت الصحف ورفعت الاقلام فرشتي خپل کتابونه ټپ کی دا فرشتو په دې دروازه هم ناستي او په دې دروازه د جمعات ته څومره دروازې وي په هغې دروازو فرشتي ناستي وي او باقاعده هغې سره رجسټري لیکي الاول فالاول ړومبی څوک راغی دویم فرشتو ته ستا نوم هم ورځي ستا نوم ورځي عبدالرحمن دا عبدالرحیم زوی دا زمګړ د محلې اول راغی او پلانکی د پلانکي زوی دویم نمبر راغی باقاعده لیکي خو چې خطیب راشي په منبر کینی طویت الصحف فرشتي خپلې هغه رجسټرې بندې کي ورفعت الاقلام او قلم لري کی د جمعې ورځ دومره مبارکه ورځ ده صحابه کرام به وختي راغلي د رسول الله مبارک جمعات ته د جمعې په ورځ چې جمعات ته راشي نو ذکر و اذکار کې مشغوله شه حلقې مو جوړو د جمعې په ورځ د حلقاتو نه منع راغلي ده بعض خلک جمعات کې گپ شروع کی جمعات د گپ ځای نه دی چې راغلی قرآن مجید راواله او تلاوت کوا کېدای شي هم دغه وخت کې د دعا د قبلېدو وخت حدیث کې راځي چې یو سړی الله وایي چې یو سړی زما په ذکر کې مشغول وي او دعا ته خیال نشته دته زه دومره ورکوم چې د دعا کوونکو نه ورته زیات ورکوم یو سړی د جمعې په ورځ لاس پورته کړی د الله نه سوالونه کوي او بل یو سړی د قرآن مجید په تلاوت کې مشغول دی تلاوت خوند ورکوي د الله ذکر کوي اعطیه افضل ما اعطي السائلین زه به درته ورکوم بهتر د هغه نه چې نورو سوال کوونکو ته ورکوم دغې وجې نه د جمعې په ورځ بهتره دا ده چې سړی غسل وکړي دا ډېر مبارک ایام دي د جمعې په ورځ باندې غسل ظواهر فرض مني لازمن به غسل کې او جمهور علما وایي چې سنت دی د جمعې پر ورځ غسل دا چې کوم دی نو مسنون دی ښه دا ده چې غسل وکړي ښه دا ده چې ښې جامې واچې که نوي نوي نو وینځلې شوي جامې واچوه غریبې د نوي جوړې طاقت دې نشته پکار ده چې د جمعې دپاره وینځلې شوي جامې واچو جمعات ته د خولو په جامو کې مه راځه بعضې خلک زمیدار لګیا دی ګوډم کوي او پټي کې کارم کوي هغه د خولو جامو کې جمعات ته راشي نو مزګزارو ته په هغې ډېر لوی تکلیف رسېږي نو دې وجې نه جمعات ته چې راځي نو کم از کم په سوترو جامو کې راځه که نوي نو وینځلې شوي خو دې وي که نه او لږ عطر پورې که عطر نه وي نو کم از کم د شړشمو تیل په دغه ګیره او په دغه سر باندې چې کم ده نو پورې که ولیمس احدکم یو سړی دې ولګوي په ځان باندې طیب او عطر پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل د جمعې لمونځ کوي او هغه زمانه کې صحابه کرامو به په خپله باغونو کې کار کولو د غریبۍ زمانه وه خادمان او غلامان یې نو رستو خو بیا اسلام چې شرق او غرب کې خور شو شام عراق او دا ملکونه د مسلمانانو قبضه کې رالل بیا بلا غلامان هم رالل بیا به د صحابه او غلامانو کار کولو لیکن ابتدا کې به صحابه په خپلو باغونو کې کار کولو او جمعات ته راغلي وو د جمعې ورځ وه او د رسول الله د جمعات چت هم ډېر ټیټ و حسن بصري وایي زه بلوغ ته رسېدلی وم او د رسول الله جمعات کې به چې ګرځېدم نو بعضې ځای کې به زما سر د چت سره لګېدو نو یو جمعات چت چې دومره ټیټ او د ګرمۍ زمانه وه او د حجاز ګرمي سمه ګرمي ده صحابه خولي شو او د صحابه جامې هغه د کار جامې وي نو څښا غوندې بوی داسې او رسول الله مبارک ته هغه بوی ورسېدو نو رسول الله فرمایل چې د خدای انصافدارو
بیا چې د جمعې مونځ ته راځئ نو لام وئ او کم از کم سنه ساعتر چې کوم دنه پورې کوئ نو ښه دا ده چې سړی د جمعې مونځ ته راځي نو د دې اهتمام به کوي چې دا د نور ورځو نه ممتازه بېله ورځ ده د دې به ډېر لوی اهتمام کوي نو ولامبه او بیا ویندلې شوي جامې یا ښې جامې واچوو ساعتر پورې دا عطر دې دپاره دي ځکه فرشتې راځي او د فرشتو طبیعت د حد درجې نه زیات نظیف دی هغوی ته هم تکلیف رسېږي دغې وجې نه منع راغلې ده چې مولۍ په داسې ټینک کې مه خوره چې ته مونځ ته راځې یا اوږه یا پیاز بعضې خلک کچه پیاز خوري بعضې خلک اوږه خوري مولۍ خوري د دې نه منع راغلې ده چې جومات د راتلو وخت کې نو دا څیزونه مه استعمالوه ها پیاز چې کټوۍ کې پاخه شي یا اوږه نو هغه بیا بوی نه کوي لیکن بعضې خلک کچه اوږه خوري کچه پیاز منع نه دي خو چې د جومات ته راتلو وخت نو دا شی مه استعمالوه دغې وجه نه نسوار هم ښه نه دي دغې وجه نه سګرټ هم ښه نه دي د سګرټي د خولې نه هم ډېر ګنده بوی ځي او د نسواري د خولې نه هم ښه خو دا د سړی ډډ دا نشې کوي نه او که مجبوره یي نو جومات ته چې راځي نو خوله ښه پاکه ساته اوس خو باقاعده په ټولو ایرپورټونو کې څومره ایرپورټونه چې دي هلته په ایرپورټ کې سګرټ نشي څښلی که ته دوبۍ ته ورشې که ابوظبي ته ورشې که بحرین ته ورشې هلته یې لیکلي چې د سګرټو دپاره بېله کمره ده په تمام ایرپورټ کې صرف یو کمره وي یو بس سګرټیان هغې ته بس منډه وایي تپوس کوي که چاته نه معلومه ځکه د دې لوګي د وجه نه د کینسر بیمارۍ پیدا کېږي دا ډېرې کینسر بیمارۍ د سګرټو او د چیلم د وجې نه پیدا کېږي نو باقاعده ایرپورټونو کې چرم په جهاز کې هم سګرټ نشي څښلی باقاعده لیکلي چې سګرټ څښل هغه چې کوم دنو منع دي نو د جمعې مونځ ته چې یو سړی راځي نو مولی شوه او پیاز شو اوږه شوه کچه دا به نه استعمالوي ځکه دې د وجې نه مسلمانانو ته فرشتو ته اذیت چې کوم دنو هغه رسېږي نو ښه دا ده چې یو سړی د جمعې پر ورځ کم از کم غسل وکړي او که ناجوړی نو بیا خیر ده که غسل هغه ته تکلیف ورکوي نو اودس هم ظواهر خو وایي لازمن به لامبي لیکن جمهور علما وایي نه اودس هم کافي کېږي او هغوی دا دلیل پیش کوي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل خطبه ویله د جمعې ورځ وه او حضرت عثمان خلیفه ثالث هغه راغی جومات ته نو حضرت عمر پې تعریض وکړو چې ما بال اناس څه حال نه د خلکو چې د جمعې مونځ ته وروستو راځي مخامخ ورته ونه وي صحابه ډېر لوی خلک وو مخامخ په یو سړي اټیک نه کولو تعریض به کولو ما بال اناس دا لا څنګه خلک چې ناوخته راسي حضرت عثمان پوه شو چې دا ما ته وایي ورته وی امیر المؤمنین ما خو د جمعې اذان واورېدو او اودس مې وکړو زه خو وروستو شوی نه یم وی ښه اودس پکې لا بله دا دې لا بلې او خو وروستو رالی او اودس یې کړی لمبلې دې نه دي لیکن حضرت عمر ورته دا ونه وي چې ورشه ولامبه دې نه معلومېږي دا چې لمبل فرض نه دي غوره دي لمبل فرض نه دي که فرض نو حضرت عمر ګوره ډېر سخت و واشدهم فی امر الله عمر په دین کې ډېر سخت و چې کوم دی پته به چې ولګه چې دې سړي دا کار کړی رسول الله ته به ویې پرېږده چې دا سر ورته پرېږم پرېمه ده چې دا سر دومره غوسه ناک و چې معمولي غوندې هم دی خوا دا نو حضرت عمر ورته دا ونه وي چې ورشه غسل وکړه او واقعي که د جمعې پر ورځ غسل فرض نو حضرت عثمان نه دا خبره څنګه پټه پاتې کېده نو جمهور علما وایي چې غسل غوره دی او ښه دا ده چې سړی په غوره باندې عمل وکړي او ستیب چې کوم دی نو استعمال کړي او چې راشي او رستو راغلی نو رستو کېنه راغلی رستو یي او د خلکو په موټو ټوپونه وی دې نه منه راغلي ته تخط الرقاب وایي تخط الرقاب نه منه راغلي ده چې کله خلک ناست دي او ته رستو رالی بیا رستو کېنه ستا شوق مخکې به راتلې راځي رستو او دې په صفونو باندې د خلکو په سټونو پرېږدي دې نه منه راغلي ده او چې خطیب خطبه شروع کړي بیا د خبرو نه منه راغلي ده
بیا به خاموش ځکه الله وایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کله چې د قرآن قرائت کېږي غوږ ورته کېږده او چپ شه غوږ ورته کېږده چپ شه او یو سړی به خپل ملګري ته دا هم نه وایي چپ شه من قال لأخيه انصت فقد لغا دومره سخت حکم دی داسې ورته کوي په اشاره چپ شه چپ شه بې وقوفه خطبې ته ناست یو خبرې کوي مسله هم درته نه ده معلومه ډېرو خلکو ته اړو معلوم نه آداب د مسجد چې د جومات څه ادب دی جومات ته به راشي او ګپ په لګوي او کندلې به کوي د جمعې مونځ ته به ناست او خپله کې به ګپ لګوي آداب د مسجد دي جوماتونه دا د الله تعالی د ذکر دپاره دي دا د تلاوت دپاره دي دا د ګپ او د خندا بعضې جاهلان جومات کې سیاسي جلسې کوي او بیا وایي چیر چیر لاس چې کوم درو دا غټ جرم دی دا د کافرانو عادت و ما کان صلاتهم من البیت الا مکاء وتصدیه جومات کې سیاسي جلسه نه پکار او که کینو چیر چیر مه کوه چې ټول تاړي وایي د تاړي دا د جاهلیت طریقه ده وعلى كل حال د جمعې ورځ دا ډېره اهمه ورځ ده او مبارکه ورځ ده ما درته ووایي چې په دغه ورځ کې یو وخت دی چې په هغې کې رب العالمین جل جلاله د بندګانو دعاګانې قبلوي آیا دا د رسول الله د زمانې سره خاص و که تر قیامته علما وایي دا تر قیامته پورې دا ورځ د جمعې تر قیامته په دې کې یو وخت دی چې هغې کې رب العالمین جل جلاله دعاګانې قبلوي جمعه زمونږ د احنافو په نسبت باندې په ښار کې به کې د جمعې دپاره دا ضروري ده چې مصري خاري په بانډه کې به نه کې په بانډه کې به د جمعې مونځ نه کې او د شوافیو په نسبت باندې بانډه کې مونځ کېږي چې یو ځای کې کم از کم 40 کسانی او ظواهر او غیر مقلد خو په صحرا کې هم د جمعې مونځ کوي لیکن احناف وایي چې خاري هغې کې به د جمعې مونځ کوي خار چاته وایي څوک وایي چې د هغې اسلامي حاکم موجودي یا د هغې قاضي موجودي بعضې وایي خار هغې ته وایي چې هغې کې هر کسبګر موجودي هر کسبګر ترکاڼ پکې وي لوار پکې وي نداب پکې وي دوبي پکې وي څومره کسبونه چې دي اکوړی په دې معنا کې خار دی بعضې وایي خار هغې ته وایي چې په هغې کې کوم لوی جومات دي او د کلي خلک په هغه لوی جومات کې نه ځایږي اکوړي باندې دا تعریف هم صادق دی دا اکوړي خلک که د اکوړي هر لوی جومات والے ټول پکې نه ځایږي بعضې وایي خار هغې ته وایي چې کم از کم یو ماشوم پکې روزانه پیدا کېږي یا یو تن پکې مري نو دا به خاري وعلى كل حال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د جمعې دپاره مصر هغه شرط ګڼي لیکن علما لیکي که په یو بانډه کې چا جمعه شروع کا نه بیا جګړې ورسره مه کوه جګړه مه کوه بعضې خلک په دې جګړې شروع کړي چې دا جمعه کېږي او که نه کېږي موږ ته به هم استادانو وي چې په جمعه په بانډو کې مه کوئ لیکن که چا شروع کړه نو جګړې په دې مه کوئ ځکه چې د بعضې علماو په نسبت باندې په بانډه کې هغه د جمعې مونځ کېږي نو د جمعې مونځ دا په مونځونو کې ډېر مبارک مونځ دی په دې کې دا وخت هغه ډېر مبارک دی صحابه به د دې ډېر لوی چې کوم دی نو اهتمام کولو او همتن د سړی د خطیب واک ته متوجهي ډېر دکانداران اله راځي چې کله خطبه ختمه شي یو دکاندار ته چا وي چې ته خو ټولو کې رستو راځي قصدن رستو راځم که نه چې په رستو صف کې ولاړ یم چې موده شي چې دکان ته د ټولو نه مخکې بیا ځم وی نحن الاخرون والاولون راځو خو ټولو نه آخر کې لیکن په تېښته که د ټولو نه مخکې یم دا ته مونځ ته راځي که ته ګپ ته راځي د جمعې د مونځ اهم مقصد دا دی چې خطیب به په خطبه کې د قرآن او د رسول الله حدیث بیانوي نو دین څه زده که دین چې دین زده کړي ټوله ورځ خو ستا په دکان کې تېرېږي په زمینداره کې دې تېرېږي په ملازمت کې دا لوګو دې وخت خو خطبې ته ورکړه که نه مولا به لګیا دی د یو آیت ترجمه کوي د یو حدیث بیان به کوي نو دې ته خو د خدای دپاره کم از کم راځه او دا مقصد مه کوه چې بس زه به بس آخر کې مونځ کې شریک شم
اکثر دکانداران داسې کوي. زما وروڼو خپل خپلوان ټول د جمعې مونځ ته راولي، یو پلار د خپل بچي باقاعده د جمعې مونځ ته ځان سره راوړي. بچیا نن خو ډېره مبارکه ورځ ده، زه چې ځو تر دې علما لیکي چې کوم سړی د جمعې مونځ ته راشي او دی واپس ته ماښام نه مخکې خپل کور ته رسي، په ده باندې جمعه لازمه ده. په چا باندې جمعه لازمه ده؟ امام شافعي رحمت الله علیه وایي بعض روایاتو کې راځي چې یو سړی په ښار کې د جمعې مونځ وکړي او آواه اللیل الی بیته، ماښام کور ته رسېدی به هم د جمعې مونځ کوي. نو هغه کلي چې د ښار نه 3 میله لرې وي هغوی به هم باقاعده د جمعې مونځ ته راځي. ځکه د جمعې مونځ کې اهم د قرآن او د حدیث بیان کېږي او مسلمان به د دې نه باقاعده ځان خبروي. زمارونو دا خو زموږ بدقسمتي ده. موږ قرآن مجید د ریخمو په رومبالونو کې انغښتی، بعضې خلک 20 د ریخمو قیمتي رومبالونه د قرآن نه چاپېره کړی او قرآن دقسې په تاخ کې پروت وي او دوړې پې پرتې وي. زمارونو قرآن مجید دې لپاره الله تعالی نه ده نازل کړی. قرآن مجید د الله تعالی کتاب ته بندګانو ته، او دې کې د خدای خبرې دي بندګانو ته. دا خبرې زده کړه چې الله تا ته څه وایي. اوس خو د خطونو زمانه نه ده، اوس خو دې ټیلیفونونو هغه خطونه هم ورک کړل. پخوا به خط لیکلو، د یو سړي ځای به هندوستان بمبئی کلکته کې خط پې راغی، نو چټي رسان ته به مور او پلار انعام ورکولو چې د ما د بچي خط دومره موده پس راغی. چټي رسان ته روپۍ 2 روپۍ انعام، هغه زمانه کې روپۍ هم ډېره لویه وه. او بیا به د بچي خط ښکل کو او بیا به ډېر په احتیاط پرانیستو چېرته کاغذ ونښلېږي، څه ټکي مکي پکې وران نه شي. نو خط بیا ټولو تاورولو، مور به هم ناسته وه، وروڼه او خویندې، د لالا خط راغلی او دی بې څو ځله به هغه خط کتو. معمولی خط انسان څو ځله ګوري. او د رب العالمین کتاب مقدس د رسول الله مبارک په مبارک لاسو الله تعالی مونږ ته رالیږلی ده، مونږ یې نه ګورو. کم از کم د جمعې مونځ ته خو راځه که نه، د خدای انصافدار خطیب خو په دې کې روایت ترجمه کوي، په دې کې د رسول الله یو حدیث بیانوي. دې ته خو یو وخت چې کوم دی کم از کم وخت پکار خدا ده چې مسلمانان بالالتزام په هر جماعت کې د ملا نه د سحر مونځ نه پس یا د ماسخوتن د مونځ نه د قرآن آیاتونه باقاعده اوري. دا ښځه زموږ کلي کې بعضې درسونه دي، الله دې د هغې عمرونو کې برکت کړي. زمارونو د قرآن درسونه اورئ، د ماسخوتن نه پس هم یو سړی ګنټه نه اوده کېږي په ځای د فضول د خبرو د عبث خبرو ښه دا ده چې جومات کې د ماسخوتن مونځ نه پس درس ته کښېني چې رب العالمین جل جلاله څه وایي، د هغه څه احکام دي. قسم په خدای که موږ قرآن ته کښېناستو، قرآن مجید کې دومره کشش دی، دومره مقناطیسي طاقت دی چې یو سړی بیا د قرآن درس بالکل نه پرېږدي. تاسو دې ښاریو ته ورشئ، ډېر ښه خلک د قرآن درسونو ته پوره یو ګنټه چې کوم دی نو ناست دي، یو ګنټه. قرآن انقلابي کتاب دی، انقلابي. دا زموږ بدقسمتي ولې ده؟ موږ د دې کتاب نه بالکل بې خبره یو. علامه اقبال عظیم الشان شاعر آپ قرآن پویدو الله اغوی گر تمی خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن. کته د اسلام په چوکاټ کې ژوند تېرول غواړي د قرآن مجید نه بغیر اسلام و مسلمانی نشي زده کولی. اور تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. رحم اللہ روح اقبال، خدای د اقبال پر روح انوار و برکات نازل کی. په قرآن مجید ډیر مینو بے حدا. هغه وایي تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ستا پړه چې د قرآن نزول نه ده شوی، ته د امام راضي په تفسیر او د کشاف په زمخشري نه پوهېږي. قرآن مجید تړه متوجه ښه، دا آسماني کتاب دی، دا د رسول الله په معجزو کې لویه معجزه ده. کائنات
که ټول اړم شي د دې کتاب د یو زور نظیر نشي جوړولی او د دې نظر جوړولی شي، دا معجزه ده. د جمعې مونځ کې خطیب هغه د قرآن مجید یو آیت وایي که نه، او د رسول الله یو حدیث بیان کړي. ته چې ځان ته وایې زه مسلمان یم نو اسلام وایي څه ته؟ اسلام څه ته وایي؟ تا نه که یو سړی تپوس وکړي لکه ته په څه مسلمان یې، او که ورته یې مونځ کو فټ جواب درکوي ولې دا اسلام په مونځ کې دی، هلکه روژه نیسه ولې دا اسلام په روژه کې دی، هلکه نو ظالمه اسلام وایي څه ته چې اسلام په دې کې نه دی، په دې کې اسلام څه دی؟ هندو ته خپل مذهب معلوم دی چې هندو دھرم څه دی، سکھ ته خپل مذهب معلوم دی، قادیانی ته خپل مسلک معلوم دی. نو دې وجه نه د جمعې د مونځ اهتمام پکار دی. پکار دا ده چې یو سړی کور کې نه پاتې کېږي او تمام د جمعې د اذان نه پس جمعتونه خلک چې کوم دی نو ډک کړي او د قرآن بیان ته چې کوم دی که زمونږ فوج ته قرآن ورتلی، زمونږ پولیس ته قرآن ورتلی، د ملک به دا حالت نو دی ته به د اسلام قدر و قیمت معلومو. بیا به د امریکې غلامي نه کوله. اوس خو چې امریکا څه وایي بستی کوي. اسلام یو قیمتي مذهب دی، قیمتي مذهب. د دې لپاره د رسول الله مبارک غاښونه مبارک شهیدان شوي دي، په تندي مبارک کې زخمونه راغلي دي، دې لپاره صحابه وینې ورکړي دي. اوس خلکو ته اسلام یو گازره ده. کافر لگیا ده پروپیگنڈا کہ اسلام دہشت گردی ہے، مسلمان دہشت گرد ہے. مسلمان دہشت گرد نہ دے، مسلمان د سالمیت او د عدل او د انصاف چې کوم دنو هغه پې کر دے. زمونږ د اسلام لومبنۍ جمله څومره مضبوطه ده، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دنیا د دې نظیر نشي پیش کولی. د اسلام لومبنۍ جمله د سلامتیا پیغام ورکوي، سلامتیا دی پتاسو. الله دې ستا جسم، الله دې ستا روح، الله تعالی دې ستا کاروبار، الله تعالی دې ستا بال بچ ټول سالمه ساتي او د خدای رحمتونه دي در باندې او د الله تعالی برکتونه دي در باندې. د اسلام لومبنۍ جمله د سلامتیا، د عدل، د انصاف او د رحمتونو لګیا دی، هغه مطالبه کوي. کافران وایي دهشتګردي ده، مسلمانانو ورسره شو. چا واقع لکه اسلام دهشتګردي ده؟ اسلام چې کوم دنو ظلم دی، دادي اسلام د وجه نه خو د قیصر او د کسرا د ظلمونو هغه سیلابونه ختم شو. اسلام راغله دنیا کې د عدل او د انصاف فضاګانې چې کوم دنو قایمې شولې. دهشتګرد امریکا ده که مسلمان هغه دی نه راځي او د افغانستان په مسلمانانو باندې لګیا دی، بمباري کوي، اور وروي. څه جرم کړی د افغانستان خلکو؟ څه جرم یې کړی دی؟ د هغه دی نه امریکا راځي او د مسلمان هغه عدل، د انصاف، رواداري، امن لګیا دی ختموي او خپل سپي د مسلمانانو وړو بچو باندې پرېږدي. بچی هغه لګیا دی سپي وخوري. دا دهشتګردي نه ده؟ د کوم ځای نه یو کافر راځي عراق ته او د عراق باندې الزام لګوي چې دی سره کیمیاوي مواد د کوم ځای ثابت شو کیمیاوي مواد؟ ځای په ځای کافران جمع دي او ستا مسلمان تباه کوي او اسلامي سربراهان غافل دي او د امریکې په ها کې ها ملاوي. نو ما دا عرض کولو چې د جمعې مونځ ته وخت نه راتلل پکاري چې د قرآن او د حدیثو نه ځان خبر کړي چې اسلام وایي څه ته. اسلام خو وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس او د ژبې نه چاته اذیت ونه رسي. او المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رسول الله صحابو ته به وي خبردار په جنګ کې ګوره پچا کافر د کافر په ښځه باندې هم ګوره توره پورته نه کوي، په بچي باندې هم ګوره توره پورته نه کوي. که یو سړی بیمار پروت دی کافر هغه ته ګوره څه مه وایئ. او د کافرانو په عبادت خانو کې چې کوم عبادت کوونکي دي رهبانان هغوی ته به هم څه نه وایي. اسلام دومره د عدل او د انصاف مذهب دی، لیکن دا مذهب به کله معلومیږي چې کم از کم موږ جومات ته راشو. زما وروڼو تبلیغي حضراتو سره رابطه قایمه کوي، خپل بچي تبلیغي جومات سره لیږه. د فساد زمانه ده، بچی ګوره خوشه مه پرېږده. تمامه معاشره وي سی آر کیبلو خرابه کړې ده. بچی به درته ناکاره خلک غل کی، پوډري به کی،
د سینما عاشق به کی هغه به تا دپاره یو ډېر لوی وبال د بچو ګوره ډېر خیال کوئ نن د شپې نه کرکټي کېږي خلک د خپلو بچو نه خبر نی کرکټ ته خو ډېر ارامیان هم تلي پوډریان هم تلي بدماشان هم تلي ستا بچی به په بدو لارو باندې واړئ هغه به تا دپاره یو لوی عذاب او مصیبت دي نو جوماتونه ډک کوئ بچي د تبلیغي حضراتو سره وابسته کوي که د بچو مستقبل روښانه کول غواړئ یا دینی مدرسو کې داخل کوي چې قرآن زده کړي او د رسول الله حدیث چې کوم نه زده کړي وعلى کل حال ما د جمعې اهمیت درته بیان کو چې دا معمولي ورځ مه ګڼئ او خاص